الله أكبر مخجلات كم كده لقي خيوات فرقت يسوسات کو مطلب شته دا مانو ویلي فلا وربك لا يؤمنون دا ویلي وکړه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ترغيب الجهاد وركي علتهم خير ترغيب الجهاد وركي علتهم خير ما لكم سجبرتا سنو جتاس جهاد نكويل الله پلار کے علت اشتا اصلي والمستضعفين من الرجال والنساء اغا کمزور من الرجال والنساء تنگ در پسے والولدان الذين والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اب اخلاص ورنہ غواړي دغه کې بل دی يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها او قصه یاد شو مونږ تلیو سیبه د افغانانو روغم کوله افغانانو روغم دا کوله چې وفد جوړ شوی او دا هغه زمانہ و چې ګلبدین حکمتیار او ربانیو بل سر په جګړه هغه وخت طالبان حکومت نور راغلی یو هيئت جوړ شو په هغه هيئت کې زمانو ممچاولي کو نو موږ لاړو افغانستان ته صلح له هغه هيئت کې د عربو علماو شيوخ د عربو پکې ائمه د حرمین پکې شیخ صاحب پکې او داسې نور ګڼ علماء کرام پکې مولانا رحمت حاجی صاحب رحمه الله داسې مولانا داسې نور علماء پکې دا به هيئت جوړ شو موږ لاړو اول خو میټینګونه وکړ په پېښور کې بیا لاړو جلال آباد کې میټینګونه وکړ چې څه وکړو آخر کې په دې اتفاق راغی چې جلال الدین حقانی لګیا دی صلح کوي هغه په کې ډېر پیشرفت کړی دی نو موږ باندې جلال الدین حقانی سره ملګري شو نو دا کار به راته اسان شي نو لاړو دغه ته کابل ته چې کابل ته لاړو هلته جلال الدین حقانی یو مرکز و هغه سره موږ میلاو شو میټینګ وکړو هغه وایي چې ما پکې خبرې کړې دي تاسو ما سره تعاون وکړئ چې دا جوړ شي یس چې دا کابل ښار باندې یو بمباري کو ټوله شپه ټوله ورځ ګلبدین بر په غرونو پروتو حکومت په کابل کې د رباني او جګړه یعنی موضوع د سلور کو ته قدرت وي نو دا د بمباري نه خالي ټول شپه دې نه مدځي هغه نه مدځي دې نه میزایل او هغه نه په دې لار کې څو موږ خلک خبرو په خدای باور په یو ځای کې ودرېدو نو الته کې د زنانه او د ماشومان جلل وي تاسو نه رباني کړی او وی دا موږ د عروس خو عروس خو مونږ لدوي دا خو یو بل سره خطي دي مسلمان او مسلمان بری د څه مصیبت ده مونږ دا چلو کو چې مونږه د ګلبدین حکمتیار سره لاول د رباني سره نیټه کې خو دې سره خبرې رباني مونږ په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل کې مقرره کې دلته تاسو راشي دا سره د مکالمه خبرې مونږ چې انټر کانټیننټل دلال او هوټل والا باندې شپې بمبار شو هوټل تباہ یعنی په خدای خین کو مونږ باندې ساده وجو پړې سره پروژې او باندې چې مونږ سکلې دا شهر نه او باندې چې سکلې نو هغه هوټل والا چې تاسو را سماله کار کړل چې تاسو دا میټینګ نه وینو دا سنو دی میټینګ د وجې دا بمبار کې د موضوع تباہ هلته ما سره خبرې وکړې دا خپل شکایت دا خپل سيزونو چې تاسو ګلبدین سره خبره وکړئ چې په دې طریقه جوړ وشي هو دې اعظم دې زړه خبره یو بیا مو ګلبدین حکمتیار سره خبره په 84 کې 84 سره دا غزان له یو شان او ځان ته د وزیر اعظم جنډه لګولې مصیبت الدلال وغسر ډوړې خورا هغه باندې سمو کله ډوړې
او هغه سره خبرې اترې وکړلې. د وی هغه د لري کې هغه سره څوک کمیونستو دا رباني سره او د سره څوک زرداري ورته وي کته ورته وي هغه ور سره د وی هغه د لري کې هغه د هغه د لري خیر خبره اترې زموږ روانه شوې ما خام شو ما خام نمخ کې موږ راووتو چې ما خام نمخ کې موږ چاره سیاب نرو باران ګاړو ته هدایت دو بلا ګاړي زموږ بلا ګاړي عربو شيوخ منظمو پاکستانیانو افغانیانو مرسرو دیارلسو سورلسو پینځلسو ګاړو قافله او دا لاره د چاره سیاب نه ټوله کډې وه ټوله کډې وه دا ټول په دې بمینونه الوتي او باران مو خټې وې مونږ ته اطلاع ګاړو ته دا وه چې تاسو به دوه کار کوئ یو به دا کار کوئ چې د لارې نه به خټ کړ نه دی په کډه به ور دی خو په دې به دی لاره کې مینونه دي غاړو په مین ورکې نو ګاډي به دې والو بالکل په لار به مې دی کړي ته به نه بدن نه بچ کوي یو خدا او دویم دا هدایاتو چې په لاره بوتلېږي نه چې مونږ ګلبدین یک متنیان د چراسیاب نه راووتو په مونږ بمبار یسته بس داسې بمبار شو که نه چې داسې خوا کې راته راکټې پرېوتې خوا کې او مونږ په سترګو ولیدل چې کورونه ولګېدل او چغې وې دې خلکو او د چا زنانه او چا ماشومان په دا غېږو کې اوچتولو تختل نه هسپتال شته نه بل څه شته بمبارو شو بس اطلاع د مونږ ټولو ملګرو دا وکړل ډرایورانو چې تاسو لیټونه بلکې چې لیټونه تاسو بلې ښکارې بیا مو ولي او چې لیټونه ولوي نو ولي چې بند شي نو او لیټونه بند کړو سړک نه خوا نه شو مینونه او څه څه کوو چې سامان دې راوړو بیا بمبارو شو چې سامان دې لاړو د ماښام باندې ته ودرېدو یاره که نه وې ودرېدلې ټوله قافله مړه وه په یو ځای چې مونږ ودرېدو او هغوی ته خو نشانه اخیستې وه چې دغلته رسېږي درس هغه ځای یو پولې وویشته زمونږ او د هغې په منځ کې به یو شل ګزه یا ډېر ګزه فاصله وه بس خدای خیر د شیخ صاحب د ګاډۍ هغه سره د حرم کې یو امام و هغه بس په هغې پول ورته او لاندې بس خدای بچ کړ یعنې لاندې تاترین ته پرېوتې نو موږ سره په ګاډۍ کې عرب ناست نو ما د خولې نه غیر اختیاري دا آیات وویسته ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها هغه عربي هم خندل او انجاله ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه مو روغ لراغل تاسو نه ګورئ رباني ودا ګلبدین کې ګلبدین ودا نه کړ رباني په هغه ورواړو دا ګلبدین نه لګل ګلبدین وینا معنی دي دا غوړ نه مو یاد چې په خدای خدای مونږ بچ کړو بیا رباني سره مونږ په جبل سراج کې ملاقات جبل سراج سره جبل سراج سره ملاقات جبل سراج نه بیا مو چې بزرګ څه راځه مونږ پلا کم کې پراته بیا په جاس کې کېنو د باګرام او هغه جنگي جزو سامان پکې نور جنگ لا هغه ته وخت مړی هلیکاپټر ته وخت هغه ته هلیکاپټر کې بوته هلیکاپټر ځان لګام هغه ته وخت هغه تاویدر 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 کې نه پکې شیشه و نه پکې دروازه و نه شیشه و نه دروازه دا تاسو دروازه ته دا خو څه لګېدل په ګولو څه ځای لګېدل او چې هغه کوم سړی ورو خاطر سٹارټ کوي کنه نو دا دغه نه سٹارټ دا چې تا وایي دا شی تاو دراري ټولو چې دراري ټولو تاسو خوښ وي حواله هغه تاو هغه ورو خاطر لکه څنګه چې سړی سایلنت کېنی هم تاسو مونږ هم تاسو چې چت کله خدای دا څه ترخو دا په شیشه ستنه دروازه چې دا نو ټینګ کوي بیا جستو کې چې جستو کې جوړه هغه فوجي جز نه اجازه کې څنګه ناستو اې کې دا اوس په کورسای لګېدل اوس په کورسو کې ناستو او په میاس کې او تار ته دا تار نه دا بجلی ودا ونیسه هغه تار څه تاسو ته راځي جلال آباد کې کوسکو اجازه ولاته هدایت اجازه چې دا لاندې دغه میدان ونی یاره مې بیخ دی وځي دا کابل مونږ په مصیبت کې را بیا پاکستان ته راځي بس خو چې دا خوان دی ونکړه دا مسله جوړه ونشو جوړ طالبان کې وراله چې طالبان ټول چانه سپلای پاتې شي چانه ټوپه پاتې شي نو بهر کې ابتدا جوړ شوی د مسلمانانو په خپل مابین کې سره او اتفاق راغلی دی نو د جهاد د افغانستان ثمرات هم ښکاره شي فساد به ختم شي ممکن ده چې بیا څه نه څه حالات هم ښه شي ورپسې شي خو دا ما اورېدلي چې د بیت الله ته هم بوتلي او د بیت الله په میانځ کې ماته زموږ یو مولي صاحب قصه کوله مونږ بیت الله ته ورځم نه شو دا ټول مشران لیډران
هلته بخاري شریف او قرآن شریف په منځ کې خو دي هلته ټول جلال یو بل ته ترغاړه وکړ چې بس موږ وځو بیا ودی نه پس یو بل سره اختلاف نه لري او چې وروته د اختلاف مخکې ده دا آیات پورې خبره یاد کړئ دا معذور المستضعفين للثالثة جهاد كذا هو بس واذكر ابن عباس حسرت صدوركم ازواقا تنشوا لا تلووا ألسنتكم بالشهادة متى وهي جبه بشهادة منافقين وتوجه فضلت بشهادة استوقف المسلمان بدوكي لفارة جبه تاو كوي بين فصي طريقة ذكرنا كوي وقال غيره غير ابن عباس المراغمة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجر زيد هجرات راغمت هاجرت قومي هاجرت أخبر القوم من هجرته أو إن سورة على المؤمن كان كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم شابته دا أغا منافقين بلي توسيانة لو خدنا واپس شو والله أركسهم الذي واپس كل كفر تا أسمو كافرات وجستاسو أغا ظاهري كب إيمان وغد تلارا فتولا كده چدار پیغمبر مخالفت كي قال ابن عباس بددهم الله بجدا فلد مسلمانانونا أو فئة في فئتين التسنية فئة دا جماعات سبا يو جماعات وجنوه أو يو جماعات بمي وجنوه شابته عبد الله بن أبي الله وصلهم ليك الله رسول المنافقين يقول لي نا ما وجنا مسلمانان دي خدا ويريد الله نازل فما لكم في المنافقين منافقين دي تقول دي كده غير وقال إن هذا مدينة طيبة باكدا تنفي الخبث جن لكي كما تنفي النار خبث الفزة لا يقول جن لنجدا فتولا جد كده دي منافقين لأن تزان لك أو إشارة دي تم كده بقليل لركي ده مدينة دوستو بیا منافقین ختم شو ده د پیغمبر مبارک په زمانه کې خدای ختم کړ چا به یو امر راشد امر یاد یری چې جهاد کې مسلمانانو ګټه وکړه نو دوی ته چیرې ورسېږي دوی خوري غلطه طریقې سره خوري اذاو به افشوه دوی په غلطه خوري یو قسم مرشي او مسلمانانو دنیا خلق مړ شو جهاد کې دا منافقین د دې بچي خفه کوي خزه خفه کوي پروپاګاندا کوي وسم دا باطل خلک د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا دروغ کوي کنه کوي فیسبوک ټول د پروپاګاندا ډکه او دا څنګه کا فتح بمنو دی بغلطه خورا ولو علمه څنګه لك نه امر من الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر نو ايت نو هغه تفریدا نو خبره ده خیر ده نو به په خطر تخوره کی خبره ده مسلمان د شکستا او د شهادت ده نو به په داسې طریقه بچو تورسي چې هغه په پیشي یستنبتونه الذين يستنبتونه اولو الامر يستخرجونه اغيبه مساله او باسي دا مساله ورو باسي چې خپلار مړي چې هغه خفن شي په یو طریقې کوي حسيبا ان الله كان على كل شيء حسيبا اي كافيا الا اناسا يدعون من دونه الا اناسا موات دا اناسا دې معنا کوي موات حجرا او مدرا او ما اشبهه او موږ دا اناسا نه فرشتي یادو دا یو فرشتي عبادت کو فرشتو ته عبادت الله مخکره او شیطان مریدا کوم ځای کې دی اذا شیطان مریدا متمرد سرکشا فلا بت كنا بتكروا اذان الانعام بوتانو قانون باندې وقف کول غوګونو کې ولا نخ پیدا کول پرې کول قطعه قيلا من احسق من الله قيلا اي قولا واحد يوم انا او طبع على قلوبهم اخوتما مغر جباريات شابتي اختلف فيها اهل الكوفه الكابده منسوخ دي ولذكر خالدا فيها بدل لا غير او مسلمان خو په گناه کبیره مخلد فی النار نه او چا وینا منسوخ نه دی نو لاله په دې کې ابن عباس تسالته عنها فقال نظرت هذه الايه من يقتل من مقام جهنم قائدا فيها دا اخیر ما نظر او معنا سماع شي
او کته چې خالدن فيها فکر راغلی دی نو یا د کفار او قاتلینو په حق کې او یا د خلود نه مراد د مسلمانان دی مقصد طویل دی ما جواب کړی کنه جس سجن مخلد مقصد طویل او یا دا چې زجر دی او یا دا چې اسجد یو دقه ده خدای سزا مطابق سره عمل کوي خپل ځان کې خدا الله پاک جهنم نه وباس شبه فقال ولا تقول ولا عليكم السلام ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تقول ولا عليكم السلام او کله چې نو مسلمان سره مجلس فقال السلام علیکم فقتلوا دی کې نه یاري نه وی علي کافر واخذوا غنیمه وکړه چې له لګون دي واسطه وانزل الله في ذلك قوله تريدون عرض الحياه الدنيا غنیمت لپاره عمر کړی چې تعالی میواچ ته پوښتنه کوي د تحقیق وکړه او ثلاث شعار د مؤمن دي ورپرې مصالح ملک ها قال وعليك عليه السلام أقول لا يسلم عليون من المؤمنين ويجب في سبيل الله يومه فلا حسن إسرائيل الله فلا حسن إبراهيم وسائر أنصار الإسلام من هذا فعلم كان وسائل السلامي والسلام أن ولا أرى الحمد لله ما قطع عن تجربة لديه فقال أن الذي وسائل والسلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه لا يسلم عليون من المؤمنين ويجب في سبيل الله وجاءه يوم بمكتوب وهو يجب عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مروان هو ظالم شری دا او تمخې د محدث دی امام بخاری رحمت الله علیه چې دا کوم مرویات راوړي کنه دا هغه وخت کې د بادشاہ شوی نه لا والی شوی نه د باندې ظلمونه بیا د ولایت نه پس کړی امام بخاری ته هغه روایت نه دی راوړي چې کوم روایت د ولایت پس او بعض علما وایي چې نه امام بخاری ته هغه روایت راوړي چې دا غي تعلق احکام سره نشته احکام کې یو روایت نه ده هغه روایت نه څه تعلق د احکام سره یا د عقاید سره نشته الترغیبات کې یا په تفسیر وغیرہ کې بدن نقلونه کوي او تابع شبته والله لو تستطيعوا بهذا الجهاد والعمل عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقابلوه على نفسه فلو علينا ويريد ما اذا ما ذا كلمات نشي ها وسئل عن عند الله من الله وإن الناس وراء أن شرط لله فرائض الأمر علم على الأنبياء أن يسلم على من المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله جاهدون من وجود من الله إذا مختلوا بعضهم دي ما جهاد نشم ها قال الله يقول الله وإشاء أن محمود الإسلام إلى الإسلام فرائض الأمر علم على الله يسلم على من المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وسلم وجاءه معه كاتب رواية وذلك كل يد السلطان بقولي لا يسلم علينا من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مكتوب فقال يا رسول الله عن ضرور ما ندرك معناها لا يسلم علينا من المؤمنين والمجاهدين والمجاهدين في سبيل الله وإيمان حسن إبراهيم وموسى قرأنا إن شاء الله أن الجلد الأحمر حق وعلى النساء وقرأنا عبد الله قرأنا إلى الجلد قرأنا عبد الكريم أن نسأل مولى عبد الله من حج يقرأ أن الأعراض النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم علينا من المؤمنين عن ضرور والقليل من ضرور او نازل فأذكره وبيع حكم معهم دي قال قوم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قال رسول الله دا أظن تتخذ الذين تخطئون لكره تسبيح قرر وبما حسن عبد الله بن يزيد وقيل حسن أحمد وغيرهم على حسن محمود عبد الرحمن ورسول ما وكان عن المدينة وجاء جدا شبه أهل مدينة يولخر هذا الشام أهل مدينة وبعد يزيد دبيعت ندوي إنكار أهل مدينة هذا الشام نلخر وقصير لك زمان مجولي في الملاقات ابن عكرمة الجمهورة لابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك 10 سنة المسلمان خلافه ثم قال أخبر ابن عباس الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يلو يدقوا خبر وقت بعد المسلمان والمشركان يكسرون سواد المشركين لا يقول دلت لنا ولا بدأ مقابلة النبي الإسلام على مقابلة رابط الرشي يرمى به فيصيب أبر سيده يود المسلمان تشكر كافر دلت لنا ولا فيقتله أو يضربه ويقتل فطول الله في مملكته فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قال أغيب كنا مستضعفين ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا في سبيل الله ويجي فدخلن كتب يزيد لمدرنا وا کته اصل دی په دې جنگ کې درې درې اخوا کې دې شب دې او له الله الله او الى الصحابين الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون الا ولا يحتسبون سبيلا وبه قال عبد الرحمن لكن مستثنى حيلة وخروجك لعجزهم وفقرهم
ولا يهتدون سبيلا نشد غريبانا أتي مستثنى لك ابن عباس موري شبه عن ابي بكر بن هريره عن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امي من على الله يقول كلا وستي فعتذر ابي عفو عنه وكان له عفو غفورا وفي كان حسن بن عمار قال حسن شيبان عن يحيى عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بسوره عائشه إذا قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن ينزل الله نجي آياتنا الذي داغة الرفاضي ألا أبو جهل كافرون اللهم نجي سلمة بن هشام من دال أبو جهل كله أو اللهم نجي الوليد بن الوليد خالد بن وليد روح اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اكلك كخرايا وحقك عذاب ستابع مال كول شفي كيري وكريري كريم كلا ومضاف قريش المرادي واللهم اجعلها سنين كسنين يوسف دعوة أولا قحتونك پیغمبر زمو خيار وکړه مرګ نه سوال ورنه کو قحتونه دا چې تنگ بشي او د مرګ ځکه نه کوي چې څنګه یې د خدای پاک مسلمانان یا کدانی دی بچي به خدای مسلمانان دا به وقوله تعالى چې خدای ته مزر اولاد هم إن كان لكم أدم من نظر إن كان لكم أدم من نظر أقول ما أحد الله أن يعلم او بیا خیر وصله لا څه نه کې بیمار ده ټول شي ها أبو الحسن قال عن حجاج عن جبير قال من يلا عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه وعنه إذا كان لكم أدم من نظر الله كنتم ما قال عبد الرحمن بن عوف كان جرينا لا يو دا څه وخت په میدان کې کېږي ټول شي تقول من النساء ولا يصيب بهن ولا يتعرض في الكتاب كان من سائرين من عبد عليه بشعير عن أولاد قال شمع عبد الله عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ويتقون في قولنا يصيب بهن إلى قول ولا تنكحون قال عائشة الرجل في نكاح النبي بك مقدر كلام والرجل تكون عنده اليتيم ترلور به وبه ولي دې به رشتہ دار استاد علی مور یتیم او وارث ده وارث ته د کمال کې شریک دي فاشرکته نبی بشریک شریک په خدي هو دی ولي د پمان ده فاشرکته اذا استاف مال کې بس مال نه تقسیم مال نه تقسیم ودې کمال دا په مرشه ویلې بشریک ته کړه په ماله پمان ده کې ځان د وسه شریک حتى في العزق عزق ومجت المراتب بعض كجوري ويرغب ريولي بلا رغبة في النكاح ويكره وضع ببدر أن يزوج جانب الجارة فنكاوة بلکې بچا د فنکاوة في مقابل فمان شريك لأنه كيف كم مال ده شريك ويشركوا في مال بما تأغى طريقة شركات وكداخل شركة فكداخل المال طريقة ولا يستنى هذا مقبل مال دي حاول له فيعذلها نمانا كولا ده بل چاره په نکاح نه ورکولا خپل به نکاح وکړه مولانا صاحب سم مہر به نه ورکاو پورا مہر به نه ورکاو الله پاک دغه آیت نازل کړ چې تاسو مہر سم نه ورکوي نو بل دې نکاح او که تاسو مہر سم ورکوي دې په نکاح وکړي شابه شهاب تقاطع وتر اختلاف وقت الارض شو وهشام فشيكي فمال كي فخذ كي شو بغل كي جاهر اسكي المعلقة دا خذ معلقة وساكي لا هي ذات لا هي أيم لي پردے کرنے کی کون طلاق ولا ورکی او نے ذات زوج کی نہیں دی بجا کو ياخذ له طلاق ورکا یہ طلاق ورکا نو بس بیا خو ني ذکر لنا چې عدت ته دور لپاره کې رجوع به کېږي دا چې عدت چې رجوع به کوي نو بیا به چې عدت ته یو ورځ په پاتې شو بیا به رجوع وکړه نو بیا به طلاق ورکړه نو شو زر طلاق نه ورکړه نو نه به ذات زوج غریبه او نه به ايمو چې بل څه راوځي المعلقه ویزان تبع دا ظلم دی ورپسې نشوز بغض او بغض تو یو بل تر شبا بین امرأة قابل من بعدها نشوز اتبان غزة ناشد ایما یعنی بغض میں خاون من رفع في زناتي او اعراضا يا خاون اعراض كوي قالت الرجل تقول عنده المرأة ليس بمستكثر منها لا تلي دخلنا ليرة سيدنا خلي فخيني يريد أن يفارق فتقول أجعلك من شاني لقرضهم تعالى الشان زمان فحلك تمطلب داخل بوتبي مهر ذا تفريد ما ميرا باني ومهما ذا تلاقا ناظر في بلي كده آية في فكتا مهر ذا تفريد ودي بتلاقا وركشا بده نفق منافقين نفق نودي سورم توي نفق ذا سمسري ما دي كنا
بخاری کی میں تمخ کی ویلے دی داغی نہ محفوظ شب شب هو خير منهم نازل قال الأصل سبحان الله خير منه ينصحابه كنفاق قصر بإن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وتبسم عبد الله تتوي خير فينه خير فدرك أسفل صحابة قالوا جلس حذيفة في ناحية فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني فكان ابن باتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرفا ما قلت ويديك وأسيب خندل لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليه ترى منافقين بيأخذ مسلمانان تلك فرفتيشا قوم خير كده پیغمبر ده دور خلقه خير القرون كيو ها فقال إنا خير يديك إلى قول من سبحانه وسلم وبهما نحن نسلم على عبد الله عن سبحانه على حدث من أول عن ديوان عن بداية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأينا في عهد من يقول عن أو اسم تفصيله يجلد الترمذي شب شب وبهما نحن المولود من عن قرينا عن أن كان مع ذلك كان مع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سلم من سبحانه جي فقالوا يستفتون القول على يمكن من الصلاة دلاله غته کې نه بر نسبی نه لاندې نسبی ها اور به نه مونږ ها ضعیف کړي دل نسبی نشتا ها یو جانب تکړي ها صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى واصحابه تاچا چې پیسې راغونډې کړې دي خپلې دي یا پردې غونډې کړې دي الله دې له دې اجر په دواړه جهان چا ور کړې دي خدای وینم برکتونه ورکړي الله موږ د هر قسم کې ثواب ورکړي پامن کې مخلوق تشر او عباد الشر نه مسلم حوائج ټول طالبان عالمان طالب المدرسين مفسرين چې ټولو کې دعاګانې وکړي الله ټول ورکړي برحمتك يا ارحم الراحمين دا کتاب دعاګانې دي دا دعاګانې نه خبره